پنځم نمبر آیات د سورۃ الانفال دا مو پرون یلو او د دې په تناظر کې مو د جنگ بدر والا واقعیا بیانولا نو هغه مو یو حد پرې پرونه بیان کړی و نن هغه نه مخکې حصہ بیانو. بهرحال دا د 12 رمضان المبارک ورځ وا سن 2 هجری وا. حضور اکرم صلی الله علیه وسلم تا اطلاع ملوش ولا صدی ابو سفیان ولا کومه قافله وا کومه شام نه تجارتي قافله روانه وا هغه هو تل هغه خطوش وا. اوس هغه دوی کې کوم کفرون وو هغه ته پرون مودا خبره وکړه چې زمزم ابن عمر په دې طریقې کې وی رغللو چې وښنه پیزا پری کړی وا غېګیاونه پری او جمعي خپل یا پری کړی چټه مخینه او په دې پوزیشن کې دوه مکی ته وی رغللو او دای وته ویلو چې او خلکو د خپل کفیلی وول نه وول وخله محمد صلی الله علیه وسلم او دغه ملګرو نه د توسو هغه کفیلی ته ډیر لوی خطر راغله. چنانچه کفار فورن کوم دا کنه د دې په تیارې کې مشغول شول اعلانونه وکړلو او د ډلونو د بچو سرا او تبلو سرا کوم دا کنه ډیر په فخر او په غرور سره کوم دا کنه د لخر په تیارې کې مشغول شول او اعلان وکړلو تر وځه نو دینه مخکې تاسو چل شو او څو د کفارو کوم لیډرون وو ابو جهل نه علاوه د نور کوم لیډرون وو دا څنګه شکل کې دغه ته یو ډور ورنوس وو هر سړی ډریدو. ابو لهب کوم دا دی هغه سره کې یو خوف نوس وو هغه نه لولل یو کاس وو څو عاص ابن هشام نامای وا یا ابو لهب هغه باندې 4000 درهم قرضا ور باندې وا هغه ته ویلو چې تای مو پور کې لوش نو هغه ډریدو نه قرضا ور باندې وا نو خپل نه لولل دوی ته ور دی کفرون یو بل مشر امیہ بن خلف نامای دا د مدینی منورې د انصارو یو مشر وو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ نامای وا نو دغه امیہ بن خلف ایدی سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ سره ډیر ملګری و. کله به سعد ابن معاذ رضی الله عنه مدینې نه مکی ته راتلای نو شپې به امیہ بن خلف سره کولی دا د کفارو سردور وو او دا امیہ بن خلف بیا چې ته مدینې ته تلای بیا هغه کې سعد ابن معاذ رضی الله عنه سره شپې کولی نو وی مکی کې د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ راغلو مکی ته د طواف دی پاره نو دیراو په امیہ بن خلف کرا نو دا امیہ بن خلف هغه ته ویلو امیہ بن خلف ته سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ دا عرض وکړو چې یاره داسې وکم داسې ټیم کې طواف ته وبسه رش مش نه داسې بغیر رش نه څه دا وکم نو دې چې کله داسې ټیم او تصدیق کړلو هغه کې طواف کول نو طواف دورون کې کوم دا کنه ابو جهل پر راغلو نو دا ابو جهل د کوم دا امیہ بن خلف یې ته دا چوک تا نو دیو ته ویلو چې دا خو سعد ابن معاذ دا مدینې نه راغله نو هغه ته ویلو چې دغه بيدینه خلک ته تر وستلې دي ځای ته دا خو کوم دا کنه یې پلور نه کدی پلیک دا ولا دا او سعد ابن معاذ رضی الله عنه ته ابو جهل ویلو چې کدا د سره نه وکنه نن ته مونږ شمدای نشو تلای نو سعد ابن معاذ رضی الله عنه ورته فرمایلو چې کته مو ته غوتی وروړي نو ان شاء الله ستب بیا ملک شام نه په مو باندې په مدینه باندې مول رو نه وړي درمنې د تجارت بنداو ځکه چې ملک شام لیاره په مدینه و نو دي کې د امیہ بن خلف سعد ابن معاذ رضی الله عنه ویلو چې دا د مودي قوم مشر دا د سره تیزه خبرې ما کوا نو سعد ابن معاذ رضی الله عنه امیہ بن خلف ویلو و فرمایلو چې غلا شه سړیا تا ډېر خبرې کوا ما مو ته محمد صلی الله علیه وسلم یلی دي چې تو مارګ با ایموی مسلمانانو ویلو سکی نو هغه فورن غبرو شو هغه دوی چې زبچی تمړي ګنده مکی کې نه نه کما کې نه بهار نو سعد ابن معاذ رضی الله عنه فرمایلو چې دا خو مو ته پاتې نشته خو مو ته محمد صلی الله علیه وسلم دا یلی دي چې دا به ویلو سمړي نو بس هغه نه بعد امیہ بن خلف باندې داسې دور تاری و چې دوه بساره مکی نه بهار وټوله هغه نه بعد نو په دغه ورځ باندې چې کله اعلان وشول چې راځي څو نو امیہ بن خلف نه تیرې ابو جهل ورپسې و چې ورته ته مشري کوم چې تل نصیب به نور څنګه دي ته داسې چل وکړه یو ور روان شام سره زوی ته دې پاره یو تیز رفتار ووس خلم
څه کوم ځای کې ته په ځون وډر شي ته خوان دیر نه کی مګر ځای نه رستانې کا خو یو وری مسره وځه ځکه څه بیا د خالق نه وځي خو بهرحال دغه لښکار دي ځای نه تیار شول چې کله دي ځای نه تیار شول سره د ډلونو سره د سنړایو سره د دبلو مبلو سره د سندرغورو دا ووتلو او دي کې ځنه کسان د سیاو لکه حضرت عباس رضی الله عنه ورسته مسلمان شلو حضرت عقیل رضی الله تعالی عنہ دا ورسته مسلمان شلو ابو البختری دا د کفرونو مشر وسدور وخو جنگ ته دغه تابه نه ودای په زور ځو سره ابو جهل غروون کړ بادل نه خاصه دغه ځکه خدا پوزیشن وو هغه ځای کې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته پاته ولګیدل چې کفرون ډیر دوم دام سره ډیر لړو چړو سره کوم دا کنه غاره وتلو او د ابو سفیان ولا کفیلات کوم دا کنه دا داسې پوزیشن شول نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم اوس وروتله خو د کفیلې په نیت او ډیر به سره سمانه کې وروتله وځکه څه چونکه د جنگ نیت وونه نو د کې دوا وسیون وو سره یو د حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ او یو د زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ دغه وو سره وسیون نور او یا وخون پیغمبر علیه السلام دغه لخر په وخون باندې تقسیم کو ایوي وخت درې درې کسان دي چې دا به نمبر په نمبر سپاريږي پیغمبر علیه السلام سره حضرت ابو لبابا او حضرت علی رضی الله تعالی عنهما دا دوړه د پیغمبر علیه السلام ورسېدو ته تاسو به مو سره چې نو چې کله به نمبر په نمبر تللو نو پیغمبر علیه السلام نمبر به کله روغلو نو دغه بوته ویلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوزیګا ما ایتو نمبر به چکم دا کنه مون تیرو خو ته ما کوزیګا نو پیغمبر اسلام ورته فرمایلی چې داسې چال دا چې تاسو نه په طاقت کې ز کام نه او د اخرت اجر تاسو نه کام ضرورت موت نه ده ته موت ضرورت نه وی دی اجر لہذا موت یا ضرورت ده د اجر او تاسو نه کمزورانه یو ته په غمنې څو وخ منې څو نو پیغمبر اسلام په قاعده خپل نمبر وسره تیرولو بهرحال حضور اکرم صلی الله علیه وسلم څخه کله لخر ونولو نو صحابه کرام زت اجمعین ته خبره مخته کېږي ډول ضرورت خبره خو بداله شو مو خو د ابو سفیان د کفیلی په ویلي پسې وروتلی و مله خو بداله شو دي هزار کسانو لخر لشکره جرار دا لوی لخر روان دا اوس په څنګه چال کو حضرت ابو بکر ته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د کبار صحابه کوم او مشوره ورکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بس پیخنه هو تیخته نشته بس اوس پیخه دا بالکل جان بکو ورڅو سره مقابله او سره کو پیغمبر علیہ السلام بهر خوشحال شو او بیا یې فرمایل چې لکه مشوره مو ته روکې څه حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ ته چک شول او ته ویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ته الله رب العزت تعالی په کوم حکم ملو دا تاغه باندې عمل وکړه مودر سرای مودر نه انکور نکو او مود ته دسیانه یو لکه موسی علیہ السلام ته خپل قوم یلی چې اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون موسی علیہ السلام څخه خپل قوم ته حکم ورکړ چې الله رب العزت حکم را کړی دا د ملک شام باندې حمله وکړه تاسو څه آئے نو هغه ته ویلو چې داسې چال وکړه چې ته او د تو رب دوړه لور شه دغه سره جنگ وکړي مو طاقت نشته مو جنگونه موږ نشو کوای نو مقداد رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایلو چې مو ته هغه جواب نه درکو چې ته وایې چې ته او د تو رب وش بلکې مو ته دا وایي یا یو چې اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما قاتلون مو ته دا یو چې ته او د تو رب لور شه مو در سرایو مو دا سره جنگ مو ته دا نه چې تاسو وجنګي مو د دې نو نو بهرحال حضور صلی الله علیه وسلم خوشحال شو خو بیا یې فرمایلی چې لږه مشوره وکړه چونکه دا اوسه پوری کومي کسان وو د اټول مهاجرین د پیغمبر علیه السلام منشا دا وه چې د انصار لږ څه ویي دا هو ویي چې یاره یوه مشوره وکړي د جنګ دپاره د تیاره اظهار وکړي نو پیغمبر اسلام بیا وفرمایلو چې مو ته مشوره وکړې چې زه څه وکړم نو سعد ابن معاذ رضی الله عنه دا د کفرون د صحابه کرامو د انصارو مشر نو سعد ابن معاذ رضی الله اوس مې څه واقعیا بیان کړه امیہ بن خلف سره دا نه خبره شي دا سعد ابن معاذ رضی الله عنه دی هغه مشر دی انصار دوه ته چک شول یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مو تو سره یو میثاق یو وعده کړی دا او هغه وعده دا چې مو به هر دوی کې تو سره په هر میشن کې تو ملګری لہذا اوس ته چې سره دوستی کوي و سره وکه مو هغه مو دوستا چې سره دشمنی کوي مو ته منظور دا هغه مو دښمن ده چو سره صلح کوي یمو سره صلح ده چو سره جنگ کوي یمو سره جنگ ده یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی مو ته سوره مول ده هغه ته حاضر ده مو ته سوره مول ته غوړی مو ته درکو او چې ته کوم مول مونږ واخلې هغه به مو ته زیات خوښ او محبوب وي هغه مول نه چې ته کوم مو ته را پرېږدل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کته مو ته دا حکم راکړي چې منډه لور شه برکل غمات ته د برکل غمات کوم ده په حبشې کې په هزار هاو کیلومتر هغه نورې د مدینې نه
نو ته فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کته مو ته دا حکم راکې چې برکل غمات ته لور شي بیا مو د سره تیور او کته دا وایي چې تاسو د سمندر ته ورتروب کې مو دې ته تیوري چې سمندر ته ورتروب. حضور صلی الله علیه وسلم په خبره ډېر خوشحال شول او وی فرمایلو چې باز دی الله نامه واخله روانګي درته. چنانچه پیغمبر علیه السلام روانګي وکړه او دا خوشخبری وته ور کړه چې مو ته الله رب العزت دا خوشخبری راکړي دا چې دوه لخرو کې یو لخر بدر منی وای یا دی ابو سفیان والا یا دی ابو جهل والا. هغه نه بعد حضور صلی الله علیه وسلم د لخر شانتی وکړه جن صحابه کرام ورکی دسیو چې هغه وړو عمر ناکامو نو پیغمبر علیه السلام هغه ستانه پوښتنه تاسو واپس شي او د نور لخر څخه دا کنه حضور صلی الله علیه وسلم ځون سره تیار کړو. خیر د کفارو لخر څخه دا کنه هغه بدر ته مسلمانانو نه مخکې را ورسېدل. تر ورسېدلو نو هغه څخه دا هغه کې یو کوی باندې هغه قبضه وکړه نو د ابو ولا مسله هغه ته حل مسلمان څو ورسېدو نو د مسلمانانو د ځای ورسېدل چې نو ورګي ابو بندو باسو او د بدر څخه میدان وو ایدي واه حساب په خاوه پوخ میدان لکه درمن او د بل حصہ څخه د دارک زور وا دي کې سړي مزالانه شو کوي نو د مسلمانانو څخه مزمکه ورسېدل دارک زور وا دي کې مزال نه کېدل او د کفار ولا څخه وا دغه په خاص مکوا نو د څه وای چې په جنگي میدان کې کفارو ته دا ایڈوانټیج حاصل وو چې هغه وبو مسله حلوا ځکه چې کوئی سړی نه ولو او زمکه یا په خاوه خو موومېنټ ورکې کوي شو منډه ترډه ورې دیلې ووس موست منډه ورکې کوي شو او د مسلمانانو چې کوم سړی ودا کمزور او بو کمایا ورکې. چنانچه الله رب العزت اول فضل ور باندې دا وکړل چې بارون پوښ داس اشراق بارون پوښ چې حضور صلی الله علیه وسلم صاحب کرام ته فرمایلی تعالی او تزین مینه وکنده او داسې طلبونو شکل جوړ کړي دا وبد ته خاډي را جام شي. چنانچه صاحب کرام دار او بجامه کځون دا څو هغه موکی کی کفرون واونه یوړه دی هغه ضرورت پیغمبر اسلام ته انکور ونه کو سلیت کې وتا. حالانکه دی پیغمبر اسلام په مارک پسې رغلی دي ته یی څه اخلاقیات. نو بهرحال دغه څه کله ورسېدلو نو وخت وو شپاش ولا حضور صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه بدر صحابه کرام واستول چې تاسو داسې لوړ شه لکه کفرونو لخر جزا وغلی لکه کڅ معلومات ته کیږي. نو حضرت علی رضی الله عنه کله لوړل نو هغه کې دوا غلامون سار وای د ترونی ول سره وای نیولو نو حضور صلی الله علیه وسلم دې ټیم کې په نفلونو باندې ویلور دا نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ونه تفتیش کوي څور کې تاسو چوکه نو هغه بس ول نو ول وتویر کله چې د کفرون ولا کسونی او د هغه پسې راغلی او بو پسې راغلی. بهرحال څکه پیغمبر علی السلام سلام وجر بسلام پیغمبر علی السلام تاسو نو وکړو هغه غلامونو نه څو کسون دي تاسو لختار کې هغه ته ویل چې زخ ډیر دي نو ته پاتې شتونه. پیغمبر علی السلام ته فرمایلو چې په د خوراک د پاره د پټین څو خونه للی نو هغه ته ویل چې ایواوري چې د لاس خونه للی په بلې ورځ د انو خونه للی. نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دا 999 پر خالق دي. بهرحال هغه نه ول راوخستل هغه پریک دولو غلامون هغه نه بعد پیغمبر علیه السلام ځون د پاره دسي یو ټیلا دسي چغنی دسي هونډه غنی وا هغه باندې پیغمبر علیه السلام ځون ته یو څاپر جوړ کړو د خجرو هغه نه دا پونو مونو نه هغه نه څاپر جوړ کړو او هغه نه د اټول لخر جایزه اخستل شو هغه دسي موکی باندې وو. بهرحال اټول شپه حضور صلی الله علیه وسلم الله ته شړېدل دا او الله نه دعاونه غوښتلې دي الله ته دا درخواست پیش کړل چې یا رب العزت مو د دیار سکولو او د څوار سکولو مهنت څه کوم کړه دا هغه اټول منند در وستله دا میدان کې مدد چواله یا الله کدا لخر نن ختم شو نو په دغه دنیا کې به ته نامي خصوم کې چوک بنا یا الله ته مو باندې رحم وکړو ټول شپه دا غړو. نو حضور صلی الله علیه وسلم کوم دا څاپر ځون ته جوړو په عربی کې څاپر ته عریش نه لای اوس سیم ان په مغه ځای کوم ځای کې د پیغمبر اسلام هغه صاحبان وو هغه څاپر وو مغه ځای کې اوس جمع جوړ شو دا هغه جماعت نه ما د مسجد عریش نړ باندې تاسو ورکوای شئ چې مسجد عریش په میدان بدر کې هغه وسالي دی. چله ان شاء الله واقعا وګدا د مزید به ان شاء الله سبو نور اور باندې هغه کو تفصیل بینه واخد ان شاء الله.